علیکم. زموږ نننۍ ویډیو د اشاره ماشومې په باره کې ده. هغه یوه ماشومه ده چې په ټوله نړۍ کې او په ټول هېوادونو کې دا خبره ډېره تیزو سره روانه ده چې اشاره خپله تره وژلې ده. دا یې د څه د وجې یې وژلې ده. دې ماشومې پیلنۍ دویمه روژه وه او دې به ماشومان خو همیشه چې په کور کې ناست وي نو شور کوي. چې په کوم کور کې د ماشومانو شور نه وي نو هغه کور ډېر سپېره وي. دې ظالم تره راپاڅېد او د شور د وجې خپله وراره یې ووژله. د دې هر څه معلومات نه مخکې زه ته دا یادګینه و تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درته زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې خاله یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروایم. بیان دی چې دا زموږ ډېره زیاته سخته په محنت باندې غټه کړې او ما ته ډېره ګرانه وه ځکه چې ماشومان خاص هم خواږه وي خو دا ما ته ډېره خوږه لګېدله. ما ته په ډېر په دردونو او غمونو کې یې غټه کړې ده. زموږ په کور کې داسې ډېر ماشومان وو خو یو هم داسې د دې غوندې مینه ناکه نه وه. ډېره هوښیاره وه. دا دې ته ظالم ډېره بېدرده سره ووژله. ځکه یې ووژله چې دې دغه شانتې وږې شوې وه او دې چغې وهلې. د چغو وهلو سره دې ظالم تره یې د خپلې کوټې نه راووتو او تمانچه ورسره لاس کې وه. وایي دغه ټیم کې ما سره دا په خوا کې ولاړ او زما شا وه چې دا ظالم تره یې د کوټې نه راووتلو. د ډېره بېدرده سره یې ورته تمانچه مخې ته راواړوله او ډزې پې یې وکړې. چې ډزې وکړه ما ورته مخه راواړوله. عایشه ډېره چغو سره ځمکې ته راپرېوتله. اواز یې کوی وایي مورې زه دننه لاړم. خو عزتمنو ډېرو کسانو دا تلوي ویډیوګان وکړه او دا غوښتنه یې وکړه چې دې ته اوس اخر د سزا ورکړل شي. زموږ خپله دا غوښتنه ده چې دا د سرعام پانسي کړل شي په یو چوک کې او داسې پېښه شاید نه چې بلکل سرعام اعلانونه وکړل شي او دا ټول راټول کړل شي او د خلکو په مخ کې دا پانسي کړل شي. دا ولې چې سبا بل کس دغه شانتې کار ونه کړي. ولې چې نن دې سره دغه شانتې کار وشو سبا بلې ماشومې سره هم دغه شانتې کار کېدلی شي. عزتمنو الله تعالی د دوی مور او پلار ته د صبر ورکړل شي. که چې بچي ډېر خواږه وي خو هېڅکله هم ترې نظر نه شي صبر کېدی خو الله پرې ورکړي. مور کار ته خلاصې ترې نه نشته. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ ده ته د نوي معلومات دپاره زموږ دا چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ او یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.